بن حنبل رحمت الله علیه مدرسې ته سبق لاړ. مدرسې والا ورته وی سبق وایا خو د روټۍ انتظام نشته. هغه وی زه روټۍ به خدای خیر کی ځان له وسه ترتیب جوړو. سبق به وی چې سبق به چوټي شو نو لا بړ د مدرسې نه اپلا یو د سارو ځای و. اوس خلک په گاډو کې سامان وړي راوړي، هغې وخت کې به یې په سارو بوجونه راوړل. هغه ځای کې به د سارو نه بوجونه کوزېدل او بیا به لوټ کېدل. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به هغه ځای ته لاړو، هلته به یې څاروي باندې بوج کېښود او د سو نه به یې کوزو، مزدوري به یې وکړله، پیسې به یې واخیستلې نو را به یې وړې. د قرآن دا دولت نه دی، خیرون دا ډیر غوره دی مما د هغه څه نه یجمعون چې دا خلق جمع کوي. الله وایي تاسو چې څومره جایدادونه جمع کړي دي، څومره اکاونټ او بینکونو کې بیلنس جمع کړی دی، هو خیر مما یجمعون، دا قرآن د هغې ټولو نه غوره شو. هغه ټول بینک بیلنس د قرآن نه قربان، هغه ټول جایدادونه د قرآن نه قربان. الله وایي هو خیر مما یجمعون، دا قرآن ډیر غوره دی د هغه څه نه چې څه دې خلقو جمع کړي دي. بله ترجمه قرآن ډیر غوره دی مما د هغې ډیګرونه او د هغې عهدونه یجمعون چې دې خلقو جمع کړي دي. نو څه معنا؟ د قرآن ډیګري د دنیا د ټولو ډیګرو نه غوره ده چې نن الله ستاسو بچو ته نصیب کړله. د دې نه ټولې ډیګرۍ قربان، دې ته ټولې ډیګرۍ لوګې کول هو خیر مما یجمعون. د قرآن ډیګري چې د چا سره شته، د قرآن لیبل چې چا سره شته، د دنیا ټولې ډیګرۍ تینا قربان. ډاکټران، انجینیران، افسران، دا ټول تینا الله وی قربان. ځکه قربان چې د مانځه ټیمو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مصلی ولاړ، چې د جمع ټیم پوره شو، آواز یو کوي د قرآن حافظ ته چې راشي چې موږ له جمع راکي. ټول خلق ولاړ دی، امیر المؤمنین ولاړ دی، دی کې یو کس د شا د طرفه را روان دی چې خلکو وکتلو نو هغه آزاد کرده غلام، مخکې غلام و بیا مالک آزاد کو نو قرآن یاد کړی و، نو خلک ګوري وی دا خو آزاد کرده غلام را روان دی، دی به مصلی ته مخکې کی، امیر المؤمنین به شاته ودرېږي، آزاد کرده غلام بنن د داسې قوم امامت کوي چې باغی کې به امیر المؤمنین ولاړي. اق آزاد کرده غلامی ونیو په مصلی ودرو، هغه وی الله اکبر، په 22 لاک مربع میل حکومت کو، امیر المؤمنین پس شاته ودرېد وی الله اکبر. د قرآن دا ډیګري ده، د قرآن نه ټولې ډیګرۍ د دنیا قربان، د قرآن د ډیګرۍ مثل نشته دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو گورنر مقرر کړی و، هغه راولګېدو د محکمه جنگلات یو ناظمي مقرر ک، د ځنګلاتو مشر، چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی وی گورنر دی سوک دا محکمه جنگلات ناظم دی سوک مقرر کوي ابن ابزا، وی دا سوک دی، وی دا غلام دی زما. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی آزاد سړی دی نموندو، مشری خلق غلام لورک، مشری خود آزاد حق دی. هغه ورته وی حضرت اگر چې غلام دی خلوستون کې د قرآن دی، ما خو لیدی و چې ډیر قرآن به یې لوستو، ما خو د د قرآن لوستو ته کتلیو حضرت، ما خو د قرآن ته کتلیو، ما غلاموالی ته نو کتلی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین.
الله وی پدی قرآن سر ډیر قومونه اوچتئی ای دی غلامې د محکمه جنگلات ناظم مقرر کو زکه دا لوستون کې